یو سړي به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو شیطان ولا د انسان په شکل کې راغی، وی دا د چا نه امان غواړي؟ وی دا د شیطان نه. وی زه شیطان یم، د انسان په شکل کې تعالی رالم، زه شیطان یم. څه چلم کړی دی؟ وی دا مونږ چې ادونه ګناهونه کوو دا ته نه کېږم. هغه ورته ما کړي دي که تاسو کوئ؟ ګناهونه ټول په خپله کوئ یادوئ مونږه؟ سړی حیران کړ چې خدایه دا څه په مصیبت واورېده. وی ستاسو پکې څه نشته؟ وی مونږ صرف ګوته راکاږو. وی د ګوتې د راښکو څه مطلب؟ وی راځه نو بویه ته یو دکاندار لکه د بانډې نه یو سړي غوړي یا شات راوړي، نو د شیطان یو ساس یو ګوته ترې راواغېسته په دیوال یې راښکه. وی به دقه زما ډیوټي ده، ګوره ګوته مونږ راکاږو، باقي ګوره چې دا مونږ کوو که تاسو کوئ. چې د یو چرمخکۍ وه هغه هغه شاتو خوړو نه راغله. د دکاندار سره پیشو وه، د پخوا کچه دکانونو پیشوګانې او پکې خلکو ساتلې مه ګوله. پیشو راټوکړې په چرمخکۍ، د ګاګ باندې سره سپی راغلی و، سپي چې پیشو لیده په پیشو یې ورټوپ کړې، مړی باندې ورغلی شو. دکاندار هغه باندې ته وایي سپی دې قابو کا، زما پیشو یې ماته کړه. هغې غریب کې ترسو راښکه، پیشو یې بېغمه کړې وه. دکاندار تور اوچته کړه، هغه سپی یې په توره وکړه. باندې وی خوار چې زما قیمتي سپی و، بس چې چړق شوه دکاندار یې وواهه. د دکاندار رونه رالل ګاک یې وواهه. شیطان ورته یې ودرېدل، دا غوړ ټکول ما وکړل که تاسو وکړه؟ زه خو دلته په قلار مونږ ناست یو، دا توره مونږ وچلوله، دا مونږ وچلوله که تاسو وچلوله؟ ما خو صرف ګوته راښکلې ده. وایي د خر بچیه خو چل خو دې په دا ګوته کې وکړه، دا د څوک چې ګوتې راکاږه. او یوازې ګوته نه ده، بیا دلته د اړه ته ناست دی. یو خوا فرشته ناسته هغه ورته نیکي ورچوي، یو خوا شیطان ناسته هغه ورته ګناه